شدید وي. اسې اختصار سره درته خبره کوم. دې سره دته دوه شیان ډېر لازم دي، ځکه دی بیا معاشره کې داسې وخت نشي تېروی. دته ارتفاق پکار دی او دته اقتراب پکار دی. د انسان ته څه پکار دی؟ ارتفاق، دا ماخوذ دی د رفق نه. او دته اقتراب پکار دی، دا ماخوذ دی د تقرب الی الله نه. دته څه پکار دی؟ دا کوم انسان چې تا ته ما وښودو چې انسان څه ته وایي؟ رای عامه مالک به وي. ځان دپاره به کم سوچ کوي، بلکې کله کله به ځان تباه کوي د بل د خیر دپاره. لکه شهید مثال مې درکړو، وشوه. او دا انسان د ټول کائنات هم سیمپل دی او د الله د صفاتو هم. نو د کائناتو سیمپل دی، دی به حکم منی، د الله د صفاتو مظهر دی، دی به نظام ورکوي. اوس دا انسان د کور فرد دی او دا د شهر باشنده دی، دا د قوم بین الاقوام منبر دی. اوس که دی صالح شو دا ټوله دنیا ورپورې روښانه دی. او دا صالح کېږي په څو صفاتو؟ په څلورو صفاتو. هغو څلورو صفاتو د طبیعت ګرځېدو دپاره څو هدایې دي؟ دا دې دپاره نه دی چې ته هدایه وایې او بیا لګیا یې چې کتاب البیوع. کتاب البیوع که مبتدا وایې خبرې کوم دی، که خبر وایې مبتدا کوم دی. بیا بیوع دا د کوم نه څه معنی دی؟ د ازدادونه دی که غیر ازدادونه په شرع اطلاق کېږي که نه کېږي. دې ځای نه واخله دې ځای پورې څلور خبرې کوي، درې دعوې پیش کوي، پنځه دلایل دي، دوه پکې امثال دي تنویري. دا خو دې درسګاه خو دې ګرم کړه، طالب خو دې متاثر کړو. خو که دا د هدایې استاد دې په بیعه وکتو، د خپلې هدایې مطابق کې دا چیني واخسته، چا ولې واخسته په ما پوزه پرېږدي. ولې؟ دا مونږ په دې نیت نه وایو دا مونږ کې صفات پیدا کوي. دا چیرې مونږ په دې نیت نه وایو چې دا مونږ کې صفات پیدا کی. دا هدایت دې دپاره دی چې کرتے 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 عادت دې جوړ شي او عادت نه بعد کې عبادت جوړ شي. دا یاد ولرئ. مونږ دې شي اخیستی یو که نه چې زه د دین دا کار ځکه نه کوم چې بیا ریا کېږي. ولې تاسو ته داسې دوکان معلوم دی چې هغه کې اخلاص والا منځونه خرڅېږي؟ هر عمل به اول ریایي، بیا به څه ټایم بعد هغه عادت شي، بعد کې به دا عبادت جوړېږي. ته به ګبراوېږې نه. اوس ته وایې چې اخلاص والا عمل شته نه، اوابین یاره دا څوک به مې وګوري ریا شته، اوابین پرېښو. نو اوس داسې دکان خو نشته چې اخلاص والا اوابین پکې خرڅېږي. نه نه، ته وایې چې ریا دي، دا یو مدارج دي، دا به زه توی کوم. څه ټایم بعد به دا زما عادت شي، بیا به عادتن کوم، استحضار به بیا پکې نه وي. پهله خو د مخلوق استحضار و ریا وه، بعد کې به دا عبادت جوړ شي. اوس دا انسان کومې ملکې د کې پکار دي چې دا صفاتو باندې د کار بند شي؟ څو ملکې؟ دوه، بهیمیت شدید او ملکوتیت عالی. ولی حدیث قدسی وایي. اوس د دپاره دوه شیان ډېر ضروري دي، یو ارتفاق او بل اقتراب. یو دته ارتفاق پکار دی او بل دته ارتفاق ماخوذ دی د رفق نه. او ما عزیز طلبه کرام دا خبره بنیادي زده کړئ. دا زموږ دیني محنت دغو شو د وجې پاتې، دې دواړو شو د وجې. مونږ سره الحمدلله طالبانو سره مخکې خبرې څه نه څه شته، خو چا کې لږې چا کې ډېرې، خو دا ویلاړ ولې یو چې مونږ کې دا خبرې نشته. ارتفاق درې قسمه. یو دی ارتفاق بالغه، بل دی ارتفاق ادنا، بل دی ارتفاق متوسطه. ارتفاق څو قسمه دی؟ درې. یو دی ارتفاق بالغه چې ته ځان ته د سهولت اسباب پیدا کړي. کمره 5 سٹار، بیڈ 1,02,000 والا، پم 80,000 والا، او په هغې باندې شامیانې واه واه، زیرو لیټ واه واه، ای سی واه واه، په هغې کې نه کارپیټ. دا شیان دې ته ارتفاق وایي، ځکه تا اسباب د رفق پیدا کړه. یو واشروم دی په 3 لاکھ دی، ځکه هغې کې تا کموډ ته ګوره، انګلیش ته ګوره، دا بل انډیا والا ته ګوره، بیا په هغې کې اتال ته ګوره، بیا به ته په وارې څنګې لګوې، زنځیر و. تاسو ته پته دی هغه د نیټ زمانه دی چې کوم واټروم پکې ګورې، تاسو د نیټ کې ورکړي، تاسو ته ویو خیاریان ورشي دا واشروم دی که دا جومات دی. دې کې به سړی څمولي که د قضا به کوي دوره. ولې د دوی ارتفاق بالغ دی.
دا انسان کې شهوت پیدا کوي، دا انسان کې غرور پیدا کوي، دا انسان کې ظلم پیدا کوي، دا انسان کې خیانت پیدا کوي. ځکه داسې باتروم دپاره خو څوک وایي دومره پیسې خو نه میلاویږي، او چې په دې کټ ته پروت په ایمان خدای به دې یادېږي که شهوت به دې زیاتېږي، بیا به دا خپله ښځه درته وینځه ښکاري. دې باتروم دپاره خو سمه ښځه پکار دی، اوس که خپله یي که پردی. نو ارتفاق بالغه دا اسلام نه خوښوي. او یو د ارتفاق ادنا چې څوک دا ځای ګروي ته حاجي صاحب رجب ته خو وخت شته څرنګه دې دا ځای وګرو. دومره تا د رفق اسباب نه مهیا کړي چې غوړې روټۍ څوک وایي چې نن خو مو کسابانو ډېره ښه غوښه کړې وه او ته داسې پیاله پیاله لاړې تېروي چې دا به اوس څوک راوړي چې چا کره به پخېږي، چې د چا د کور نه د خوروا بوی راځي هغه کور مخ ته لګیا یې تسبیحات پوره کوي. ولې د تا ارتفاق ادنا دی، د تا ارتفاق ادنا دی. د دې خبرې دپاره فقهاو یوه دعا مانځه ته خېجولې چې ته مسلمان یې، انسان یې، تا سره احساس پیدا شي. او تاسو ویلي دي ویښې کوو دا خبره 10-15 منټ کې ختموم. یو دا مولوي صاحب دی ماته میټایي راوړه 5 کیلو په لفافه کې. نو زه ورته وایم چې غرق نه شي ښه دې وکړه بس چې را دې وړه، خو بل شی به دې راوړی دومره ډېره میټایي. او که دا مولوي صاحب ولګېدو 1 کیلو میټایي بیکرۍ والا ته ووایي چې دا ګفټ کوم، او چې ښه ټیک دی بس کېده او به یو ښایسته ډبی راواخلي، هغه ډبي باندې به علا ګلونه واچوي، بیا هغه ربل ټیپ کي او بیا به یې دته ورکړي. نو دی چې ما ته راوړي زه دې ته نه ګورم چې دې کې څومره میټایي دی، که ګورم زه د هغې هغه ډیکور ته ګورم چې افا یاره مولانا الله خو دې دنیا آخرت ښایسته که، ځکه زه پوهېږم چې زما احترام یې وکړو. دارنګې مولانا یوسف لودیانوي رحمت الله علیه کتاب لیکلی ذریعة الاصول الی جناب الرسول، هغې کې لیکلي چې کوم انسان مخکې درود وایي بعد کې درود وایي او منځ کې دی دعا غواړي، دا داسې شوه لکه د خپله ګنده دعا تا د درود په ډیکوریشن باندې ډیکور کړه، الله ته دې ولېږله. لکه تا والا میټایي زه نه رد کوم، دا دعا الله نه رد کوي. نو دومره اهمه دعا هغې دپاره مخکې 2 درودونه دي. درود به ووایي څه به وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. یو سړی د دنیا کې ډېر زاهد عابد دی خو ټک سرمایه نه ګټي، هېڅ کار نه کوي، بس مړی وشي د هغې پیزار پښو کوه، د مړو جامې د مړو واسکټې دا غونده او پردیو خیراتونو باندې سهار او ماښام تېروه. دا به آخرت کې جنتي وي ځکه ټوله زندګي دین ته ورکړې، خو دنیا کې به دی د غیر غلامي، دنیا کې به د کې خبیث اخلاقي طمع لالچ حرص نه شوی پوه شوی. او که یو سړی لګیا دی شپه ورځ کاروبار کوه، کله زمینداره، کله لرګي اخله هغه خرڅوه، کله سیکل یې خرڅوه، کله څه کوه کله څه کوه، او د مانځه ټوټه پوټه تعلق، دا په دنیا کې ډېر خوشحالي ده که سرمایه وګټله، خو آخرت کې به دی څه وخته پورې جهنمي. الله خو نه دا خوښه دی چې انسان د آخرت ښه شي دنیا دې برباده شي، او نه دا خوښه دی چې دنیا دې آباده شي. دی وجې نه به ته وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة. دا کله کله څوک وایي چې دنیا یاره چې دنیا نه دی دا ډېر مضموم شی دی، ته منځه کې خدای نه غواړي ولې چې مضموم شی دی، چا وایي چې بد شی، او کله کله څوک وایي چې نه دی دنیا بد شی نه دی، محبت یې بد شی دی، مزغه دې خراب دی، محبت یې ضروري دی. تاسو قرآن کې څه وایي وتجارة تخشون کسادها مخکې احب الی الله. اوس تاسو څه وایي چې په اسم تفضیل باندې نفي داخله شي په مقید باندې، نفي د مقید کوي که د قید کوي؟ احبیت یې منع دی، محبت یې نه دی منع. محبت خو د هغه په طبیعت کې تا خدای اچولی دی، مال څه ته وایي ما یمیلو الیه طبع. نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، که حسنی تفسیر تاسو کتلی دنیا معنی علماو کړي، حسنه دنیا کې ښه ښځه، آخرت کې ښه حوره، دنیا کې ښه کور، آخرت کې جنت، دنیا کې غلامان، آخرت کې وینځي. خو شاه صاحب یې څه معنا کوي؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، څه معنا؟ جمیع ما یحسننا فی الدنیا، جمیع ما، وفي الآخرة حسنه جميع ما يحسننا في الآخرة. نو تاکي با ارتفاقي، تاکي با چي
تاکہ با ارتفاق ادنام نہیں، تاکہ با ارتفاق بالغم نہیں، اگر شہوت اوچتئی آ غرور پیدا کئی، تاکہ ظلم و خیانت پیدا کئی، بلکہ تاکہ با ارتفاقی متوسطی، تاکہ با ارتفاقی اسی چې تا په جیب کې 500 روپۍ یو پیښور کې اجلاس وي خپل هم تللی شي درې برګریم بوی شي اکنی بیا به دې څه حالي اوس ته دې دومره سخت قابل چې حجت الله البالغه دې تا یاد یې خو چې روپۍ در سره نشته نو حجت الله باندې دې ډرایور وړي یا ته روزانه په ورځ یو قرآن ختم کوه هغه ته چې ډرایور صاحب نیم به تا پسې وبخم هغه چې پلار پسې دې وبخه روپۍ راوړه اوس دا مونږ دیني جماعت پاتې د څه وجې یو چې روپۍ ورسره نه وي چې امیر صاحب څه چل به کوو او چې بیا سرمایهدار یې په جماعت کې راشي چې مونږ پارټۍ خو د مالدارو شوه دا جماعت د امام مولای کامي دا د جماعت مشر څوکي مولای که او راځي ورته مولیان کامیان داسې مولا ویلې چې امیان به نه راځي په دا تا جماعت کې ولې امیان بدلږي دا ته دا جماعت د کوم دین دپاره او دا دین به په چا ناپیسئ خو معنا دا دی چې که ما مشر کوي او د امیر څه پیسې راکوي بیا خو د دین جماعت که نه امام مشري پکې ځي خدای دې بیا دا میم ووایي او دا جماعت بیا اوس د بل چا لاس کې وجه دا دی چې تا سره خو خبر اتفاق شته نه تا د شاه صاحب فلسفې نه واقف نه دا تا ته یو مغرب سوچ درکړی چې دنیا مضمومه دی دا دنیا والا کلاب دي دا دنیا والا فرعونیان دي دا نمرودیان دي څه بلا والی حضرت عثمان په دې دنیا کې جنت څو وری اخیستی و څو وری اخیستی و دا په نپلو که دا په جهاد که دا په ذکر که دا یې په پیسو اخیستی و کوهي باندې لنجه وه نیمې پیسې ورکړې بل کال ته یې مکمل واغستو حضور علیه السلام اعلان وکړ مسجد نبوي تنګ دی ځمکه یې ورته واغسته حضور علیه السلام اعلان وکړو چې جیش عسرا دی پیسې راوړئ یو ځل 100 دی پاڅېدو بل ځل 100 بیا پاڅېدو اعلان یې وکړه چې عثمانه که نن نه بعد نیک عمل کوې که نه کوې زه پیغمبر ګواهي درکوم چې تا 3 بار جنت په خپلې سرمایې واخست ته کوم تصور کارکن ته ورکوې چې نه چې دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه بس الله والا شه الله والا دې ته وایي الله والا لالچی ته وایي الله والا سوالګر ته وایي الله والا تمې والا ته وایي دا شریعت کې حدیث نه دی چې من تواضع الغنی لغنائه بخاري کې روایت دی که یو سرمایهدار ته د پیسو د وجې څوک نینی چینی شو فقط ذهب سوبسا دینه 2 حصې دیني په دغه لالچ لاړو ختم شو اوس پیمان چې ته د ارتفاق خاوند وي بیا به د مالداري به احترام په خپل ځای کې کوي چې صاحب اسې که تاسو ځان سره مو ګاډي کې اچئ بېله خبره دی کنې موږ به تا ته پیسې درکوو د پېټرولو بېغمه شه موږ ملګرو سره پیسې شته نو ته به ارتفاقي متوسط کوي ځکه دې دین کې بعضې داسې رکاوټونه دي تمه لالچ هغې نه ته خلاص اوس دې ارتفاق سره دویم شی چې از حد ضروري دی هغې ته اقتراب وایي اقتراب ماخوذ دی د تقرب الی الله نه اوس دا مونږ چې کوم نظام پیش کوو دا نظام کمیونیزم ورکوي که نه یو نظام مونږ ورکوو که نه مونږ مد مقابل کمیونیزم یو نظام ورکوي که نه کیپیټلیزم یې ورکوي که نه سوشیالیزم یې ورکوي که نه امپریالیزم یې ورکوي که نه دا نظامونه ورکوي خو هغه یې د آخرت په عقیده نه ورکوي هغه یې د دنیا هی په عقیده هغه چې نموت و نحیا وما هي الا حیاتنا الدنیا بس دا ژوند دی او مړېدل نور څه نشته ته به دا هر عمل د دې خیال باندې کوي چې یو بل جهان دی هغې کې به مانه بازپرسي کېږي یو بل جهان دی هغې کې به مانه اوس که چیرې یو نظام وي چې شی وي هغې سره تقرب الله نه وي دا به ظلم دا به د انساني حقوقو قتل و غارت دا به بد امني برپا کوي په ایمان چې څومره وسایل اوس وخت کې امریکې سره چا سره شته سپي مینځي سپي پراړو گاډو کې ګرځي سړی د سپي دوره خیر خواوي دغه نه زیاته همدردي بله کېدی شي او په دا پوره دنیا کې چې دا ټول انسان د خس و خاشاک په شان وسو یو مسلمانان نه مطلق انسان دا د دې مغربي دنیا او یورپي دنیا د سوچ د وجې وسو که د اسلام تاسو دنیا ته یو چیلنج ورکوئ چې حضور علیه السلام څو جنګونه کړي 52 جګړې کړي غزاګانې سر یې دواړه هغه ټولو غزاګانو مړي وشمېرئ چې څو دي
او صرف د پهلا جنگ عظیم مړي وشمیره دوسرا خو پرېږده دا موجوده د هټلر خو پرېږده دا ټوله دنیا یې تباه او برباد کړه د امن په نوم یې بدامني پیلاو کړه انسان ته د سکون په ځای انسان باروت اور کې وسو او د انسان ته د حقوقو په ځای د انسانانو حقوق سلبي مسلمانان خو پرېږده امریکې کې اندر رښتیا وایي د تور سپین جګړه شته که نشته که سپین د تورو بازار ته ورغی انجام یې څه چې 1 منټ نه مخکې ګورنمنټ خبر نشي پانسي کړی او چې تور د سپینو بازار ته ورشي چې ګورنمنټ ته اطلاع نه شي هغه پانسي کړی د سیاپام ته د ژوند حق نه ورکوي آئین سازی دوی سره ډېرې وسایل دوی سره ډېر ریاستونه دوی سره ډېر دغه ارتفاقات دوی سره ډېر خو بیا ولې دا نظام صالح نه دی اقتراب پکې نشته څه پکې نشته تاسو په دا یوې واقعي سوچ کوئ چې د حضرت علي غوندې جرنیل یو کافر څملی چې تا الله ته کنځلې وکړي او خنجر راواخلي هغه د بېوسۍ په عالم کې لاړې ورتوکي او دی ورنه پاڅي ها کافر حیران شي چې دا ولې وی چې پهله مې الله دپاره سر درنه کاټ کوم او د لاړې راتو کړې ما ته عزت نفس راوچل شو نو پته نه لګي چې ما ځان دپاره مړ کړي که خدای دپاره لحاظه ما پرېښي که دا اقتراب مع الله نه وای حضرت علي صاحب دا پرېښو اقتراب مع الله تا تر دې حده له ظلم ساتي تا تر دې حده انساني همدردي درکوي حضرت عمر سے په لارې روان دی یو یهودي یې وکتو فاخذ وهذب ویني یو جړک یې ورکړو چې ما هذا ذل والهوان دا څه کوي اسلامي ریاست کې سوال کوي هغه ورته ډېر درماندګۍ سره جیز یهودي یم او ما ټیکس هر وخت ورکوه بدن کې مې توانایي وه اوس بوډا شوی یم د ټیکس وخت پوره دی پیسې راسره نشته او دې کال مې کمایي نه دی کړې نو زه ګرده کوم چې دا ټیکس ورکړم تماشا کوم یهودي او د یهودیانو تعصب د اسلام سره او خاص کر د حضور علیه السلام سره تاسو ته پته بویتلو عبیده ابن جراح د قانون وزیر دی 2 آرټیکل یې جاری یو آرټیکل کې دا ولیکل چې ما انصفنا اکلنا شبابته وفي قول شبيبته وتركناه في الحرم دا کوم انصاف دی چې ځواني مونږ وخوړه چې اوس بوډا شي ذلیلي کو دویم آرټیکل یې ولیکو چې هر یو غیر مسلم چې اسلامي ریاست ته ټیکس ورکوي د بدن توانایي ختم شي هغه به ټیکس معاف وي او د کور خرچې به اسلامي ریاست نه وي که حضرت عمر کې تقارب مع الله نه وای هغه به دې انسان ته د الله مخلوق په سترګه نه کاکو دا خو به نور مړاو چې دا ښه ته اوس ټیکس هم نه ورکوې اوس یې د خدای په ځمکه سمجھ کې راغله نو اهم شی چې هغه تقرب الی الله دی دا پورا نظام دا به الله زمونږ عادت ګرځي دا به الله معاشره باندې غالبېږي چې کله مونږ کې ارتفاق سره سره اقترابي هر عمل الله ته د نږدې کت او هغه جهان د ښایسته کېدو دپاره کوو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین